لقمان حکیم چې خپلو بچو ته نصیحت او وصیت کو یو یې پکې ورته دا وصیت هم کړی بلا وصیتونه یې کړي خو یو یې دا موسې بچیه ګورې دروغ ونه وایې ښه ولې پلاره دروغ بچیه که یو دروغ دې وویل نو د دې یو دروغو د سمېدو دپاره به سل دروغ بیا نور وی بچیه نو هله به کار کېږي ځکه بیا سلسله کړی ورپسې جوړه شوه دروغ ونه وی بچیه ځکه دروغ د تمامو برایانو جرړه د محترمو چې دروغ دې وویل به ستا د ګناهونو پوڼه کېښوده بره پې باندې خیجه د دې دروغو دپاره به ته هر څه کوې په معاشره کې ما د پیغمبر جمله وفرمیله نبی علیه السلام وایي زما امتي هر څومره ګناهګار کیدی شي لیکن زما امتي دروغجن او دوکې واله قربان د محمد رسول الله نشم تا ته پته چې ته د کوم پیغمبر ته خو د هغه پیغمبر امتي ای تاسو ته یم چې هغه ګویا چې شیطانان تمام شیطانان وګوره ابلیس شیطان چې ورته وایو وګوره تمام انبیاو سره مناظرې کړي لیکن چې ستا د پیغمبر باری راله نبی علیه السلام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په یو غره باندې وروخته یو اواز دروند شانتې راغی نبی علیه السلام وایي د اواز راته د جن ښکاره کېږي راښکاره شه ها د الله رسوله جن یم څوک د الله رسوله نوم مې حاما دی حاما بن هیم بن لاقیس بن ابلیس مې نامه ده زما حاما نوم دی د پلار نوم مې هیم دی د هغه د پلار نوم لاقیس دی او د هغه د پلار نوم ابلیس دی درې پوستونو کې زه د ابلیس نوسیمه شیطان یم دلته څه کې د الله رسوله ستا دیدار ته ناست وم ما ته پته وه ته به راځې ما د نوح علیه السلام نه واله تر ستا پورې چې څومره انبیا دي د ټولو سره ما ملاقاتونه کړي دي او د ټولو ما ته ویلي دي چې کله تا د جناب محمد رسول الله سره ملاقات وکړه زه تا ته د تمامو انبیاو سلام پیش کوم هغې کې بعد کې د الله رسوله ما ته د قرآن آیتونه ووایه زما پیغمبر ورته د قرآن آیتونه وویل او دی ورته وویل دا راته ووایه عمر دې څونه د الله رسوله کله چې قابیل حابیل قتل که کله چې قابیل حابیل قتل که هغه وخت کې زه ماشوم وم او دې غرونو کې به مې منډې والې د خلکو په زړونو کې به مې ور وسوسې اچولې تر نن تاریخه پورې راغلی یم ما خو مرګ غوښته خو لیکن یو ارزو مې وه ما وی خدایه چې جناب محمد رسول الله په حق او سچ پیغمبر باندې یادي خدایه چې دیدار وکړم ستا دیدار ته د نوح علیه السلام نه واله تر اوسه پورې ناست یم د الله رسوله وصیت او نصیحت وکړه نبی علیه السلام مبارک ورته بلا وعظ وکړه پکې دا خبره وکړه هر څه کوه شیطانان ډېر دوکمار او دروغجن دي دروغ ونه وی بیعت یې وکړه الله تبارک وتعالی حاما بن هیم بن لاقیس بن ابلیس ته محمد رسول الله په لاس باندې مسلمان که محترمو هلکه ستا خو داسې پیغمبر دی چې شیطانان هم په لاسو بیعت کوي محترمو شه نو مونږ خو الله دې معافي وکړي هغه شیطانانو د پیغمبر په لاس باندې بیعت وکړو نو ګویا مسلمانان ته جوړ شو مونږ مسلمانانو نه شیطانان جوړ شو محترمو خفه کېږو به نه خبره الټه ده خفه کېږو به نه وګوره شیطان چې کومې برایې کوي هغه ممکن نشته محترمو نو خبره مې دې پورې کوله نبی علیه السلام مبارک جمله وفرمیله چې زما امتي هر څه کیدی شي خو زما امتي دروغجن او دوکې والا نشي کېدی او د رښتیاو تاسو ته بلا فایدې ویم محترمو وی مالک بن دینار رحمت الله علیه یو کس په یهودي سره مناظره شوه چې ډېرې غوسه که یهودي ته وي که ته حق او سچ نو ټیک ته اور د تبلوم لاس پکې دن نه که که ته رښتونې لاس پکې دن نه که او که زمونږ اسلام او زه رښتونې یم نو لاس ته اور کې دن نه کوم که ستا لاس یې وسوځو نو پته ولګېده چې دروغجن او که زما لاس یې وسوځو پته ولګېده چې دروغجن وایي اور یې بل که ګویم مالک بن دینار رحمت الله علیه اور ته لاس دن نه که د بل انسان هم لاس دن نه که اور کې نو د مالک بن دینار لاس یې نیولی دواړو اور نه لاس رابار که لاس ونه سوځېده د یهودي هم ونه سوځېده د مالک بن دینار هم ونه سوځېده زه کې توجه او ارزو راله ځکه یو خبره پیدا شوه یو اسکال او اعتراض پیدا شو ربا زما دین خو رښتونی دین دی خدایه نو د دې یهودي دین هم رښتونی دی چې د ده لاس ونه سوځېده نو زما رب د بره نه یو جمله وفرمیله زما رب ورته د اسمان نه یو القا وکړه مالک بن دینار ته او زما رب جمله وفرمیله او مالک بن دیناره سلو وایي ستا لاس رښتونی لاس دی دا منم اسلام رښتونی دین دی ستا لاس رښتونی لاس دی او ستا په لاس کوم چې د چا لاس دن نشي وایي قسم دې ته څه کوې زه د هغه لاس هم نه سوځم چوک سره سبحان الله ته خو څه کوې چې د رښتوني په لاس کې د چا لاس دن نشي زه هغه هم نه سوځوم ته خو د رښتوني خبره کې رښتیاو کې دومره کمال دی محترم رښتیاو کې دومره کمال ها منم تا ته به دروغو کې فایده ښکاري محترمو خو دا فایده نه ده ګورې دا وبال دی وبال که ته وایې چې زما ته لږې مزې غوندې رالې لږې شانتې لږه فایده راته دنیاوي ووته نو زما د طرف نه توجه شه زه جمله ویم دا به ستا د اولاد نه په لکونو په کروړونو باندې وځي محترمو
ته به ورته ګورې او رنځېږي به ګورې اولاد به دې رنځېږي او پروت به یې که دروغ او دوکه دې وکړه محترم دا به ستا د اولاد نه وځي مخکې پخوا امتونو کې به وایي الله وی حساب به کوم نن حساب نه خبره اوتې د دنیا کې حساب کوي الله وی دنیا کې درته کوم او ذلیله کوم دی دنیا کې درته خیم او رسوا کوم دی دنیا کې دنه واپس بدله علم محترمو نو څه مجال چې زه د محمد رسول الله امتي یم او دروغ به مې زه د محمد رسول الله امتي مو دروغ به یم نن په مسلمانانو کې دوکې ګویا تشه زه به یم دوکه هی دوکه مسلمان کې شته دروغ محترم و حرام ګویا چې په سلو کې به 15 یا 10 افراد داسي چې هغوی به فقط د الله نه یریږي چې یو اتانیزم حرام نورم یو اتانیز محترم نن وګوره حالت هغه پخوا زمانه کې یو افسر نو ټول مال په حرامو جمع کړ نو په دغه محله کې ورسره یو ابی اوسېده نو هغه ابی ډېره کرک وه روزانه به ورسره د دې افسر لانجه وه سی ورته ویلي هم نه شي چې سپین سرې ده نو اوس که څه ورته یم بیا به خلک وایي چې ابی یې جیل ته کړه ابی اواز رانغی لکه وده شوي ابی جیل بیا به خلک وایي سپینګیري ووه جي سپینګیري ته یې لاس واچو یاره جي د سپینګیري بېعزتي وشوه داسې خلک بیا وایي که نه وایي یا خلک یاره جي ابی وویله سپین سرې ده یو پیره ابی کره چرګه مړه شوه اوس توجه الله د هدایت سبب څه ګرځوي محترم ابی کره چرګه مړه شوه چرګ یې د خپې نه ونیولو افسر کره یې راوړه روزانه به یې ورسره جاښه وه ابی دا مرداره چرګې خلک ډیران ته غورځوي که تا دلته کور ته راوړه هغه ورته ټول عمر دې مردارې کړي دي نو په مردارو ته اموختې ستا دپاره هسې جایز دي مردار مال لې ګټلې نو دا چرګ هم پکې وخوره ما وی غورځو مې نه اسراف کې راځي تا هسې مردارې ګټلې دي او په دا چرګ او مرداره کې فرق نشته نو دا هم وخوره وی اوهو دا خبره چې ذهن ته راله توبه یې ویسته او الله تبارک وتعالی ته په حقیقت کې مسلمان جوړ کړه محترم ور ابی رښتونې وکنه ابی رښتونې ته پته چې دروغو کې او په حرامو کې سکون نشته محترمو حرام مال خو داسې خوړل لکه انسان چې حرام څاروي مردار شي او په ډیران خوري بس په هغې کې او حرام مال کې خو فرق نشته محترم ما وی د محمد رسول الله جمله چې نبی اسلام مبارک وفرمایل چې زما امتي غدار نشي کېدی سلام